أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیات نمبر یوسل شپږ اتیا سورة آل عمران څلورمه سپاره. لتبلون فی اموالکم خامخا په تاکید سره تاسو نه به امتحان اخیستلی کیږي د تاسو په مالونو کې وانفسکم او د تاسو په نفسونو کې ولتسمعن او خامخا په تاکید سره تاسو به اورئ من الذین د هغې کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی کتاب من قبلکم مخکې د تاسې نه ومن الذین او ځینې د هغې کسانو نه اشرکو چې دوی شرک کړی دی اذن کثیرا ډیر تکلیف ومن الذین او ځینې د هغې کسانو نه اشرکو چې دوی شرک کړی دی اذن کثیرا ډیر تکلیف وان تصبروا او که چېرته تاسو صبر وکئ وتتقوا او پرهیزګاري وکئ فان ذلک بېشکه دا من عزم الامور د لویو لویو کارونو نه دي. نو دغه یهودو نصاراو اهل کتابو د مشرکین نه به تاسو ته ډېر تکلیف ملاویږي خو تاسو صبر نه کار واخلئ تقوا نه او حقیقت هم دغه دی چې انسان صبر وکړي تقوا وکړي نو رب العالمین د هغې عوضونه ورکوي په دواړه جهانه باندې او الله پاک وفرمیل دا د لویو کارونو نه دي عزم الامور نه دي د لویو لویو د عهد والا کارونه کوم. نو تقوا او صبر دا حقیقت دی چې یو مشکل کار دی خو دا چې دا لوی کار هم دی نو دغې وجې نه په مصیبت باندې صبر پکار دی او تقوا پرهیزګاري مونږ تاسو له پکار دو. الله تعالی د مونږ تاسو دواړه جهانه روښانه کړي. صدق الله العظیم.